د هغه نه وروسته ما ټینو ورکړه چې اوس دا خپل وروڼه پیدا کړم، یو هنر باندې اوس وطن ته لاړ شم. اخري سده ده که دلته مړ شم بلوچستان کې، دوی به بیا افسوس کوي چې ورور پیدا نه کړو. زما ممتاز دی او دې ځای نه چې ووتلم لاړم تهبایې ته، تهبایې نه بیا کراچۍ ته، کراچۍ نه پسې بیا لاړم ایران ته، بلوچستان ته. بیا پاتې شوم هلته څو ورځې، بیا هلته وم، بیا پاتې شوم. بیا دې خوا لارې باندې شو، بیا راتلی نه شوم. بلې هلک و خوا ته مې ناست و، د نوم شفیع و. زما نوم شفیع دی، زه به درته جوړه کړم. ته د کوم ځای؟ ما ته خپل وطن یادېږي، د خپل وروڼو نومونه راځي، د پلار نوم راځي، د خویندو راځي، ټول نومونه ما ته راځي. په موبایل باندې ورسره وکتل، زما لوڼه، زما چې نوسي، دا ټول ګور مې دا ټول راله ودرېدو، دوی سره ودرېدو. ولې ایرانی وه، بلوچ او زما ډېر خدمت یې کړی. اوس چې هم راتلو نو بیا ژړل، ما ځان سره بوتلم د ایران بارډر ته، باندې راووختم، رالم ایران ته، پاکستان ته، بیا پسې رالم کراچۍ ته. کراچۍ کې بیا ما ته شیر حسن میلاو شو پټان کورنۍ کې، او بیا ورسره رالم. ما ته ډېر شیونه بدل خلاص شو، نه هغه کلی دی اوس، نه هغه سړی دی، نه هغه دغه دی. اوس غټ ډېر غټ کلی جوړ شوی دی. ولې چې زما ورورونه دي، ورونه مې ودونه کړي دي، زما خویندې خوریونه مې دي. اوس یو غټ کام جوړ شوی دی. اوس سړکونه راوتي دي، روډونه راوتي دي. په دې دانو کې چېرته چا به ویل چې دلته به روډ بر راځي، یا په دا غره به راخېږي او هر سړي کور ته به ګاډۍ راځي. دا د هېچا یقین نه و. دې ځای نه هم پیاده دراړې دغه ته تلو، دا روډې ته تلو. هغه زمانه باندې هغه روډ باندې به ټرکونه راتله، کله چې به ټرک میلاو شو نو کندهګار په لارې به موږ تلو. که میلاو به نه شو نو دې ځای نه پخپو به تلو بیا دا روډې ته. मेरा भाई जो पहले इसका वीडियो हमने देखा है तो उस वक्त से हम इसके लिए मुंतज़िर थे कि कब हम इसको देखेंगे, और जब हमें इत्ला मिली कि वो वहाँ से रवाना हुए और आ रहे हैं तो हमें ये पता नहीं था खुशी से कि हम यहाँ से कैसे जाए उसको मिलने के लिए। बहरहाल हम तेमलगरा तक गए और तेमलगरा में पहली मुलाकात हमारी उसके साथ हो गई। देख के ऐसा लगा कि जैसा किसी का वालिद फौत हुआ और 50 साल बाद ज़िंदा हो गया हो। उसने भी खुशी का इजहार किया और हमें मिला, और मैंने उससे पूछा कि आपने मुझे पहचान लिया, क्योंकि जब ये जा रहा था उस वक्त मैं बहुत छोटा था और अभी मैं बूढ़ा हूँ, बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो उसने बोला मैंने बिल्कुल पहचान लिया आपको, और वो भी खुश हुआ, मैं भी खुश हो गया।